द किताब द इमाम बुखारी रहमुल्लाह आखिरी किताब तौहीद के आखिरी बाब दे पाए की आखिरी हदीस से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ व जल अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्ना अमाला बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न यातूज़न व क़ाल मुजाहिद अल क़िस्तास अल अद्ल बिर्रुमिय्या व युक़ालु अल क़िस्त मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अमल क़ासित फ़हुवल जाइर। इमाम बुखारी खपल किताब ला यो बेहतरीन तरतीब वर्कड़े लेकिन जब इब्तिदाना आगा शेर जिक्र करे चिपाए टोल दिन बिना दे चाहे तो वाही हुई बाब बदिल वाही और पसी ब्या अवलने फरीजा द हर मोमिन आगे दपारे किताब यखो किताबुल ईमान देखो ईमानदार से नमक के ईमान दपारे चून के इल्म जरूरी है ददेव जनब्या और पसी किताबुल इल्म यखो राय नरू सुबिया अहकाम दी इबादात दी मुतालिक द बदन या मुतालिक द माल सरा द द्वार सरा आगे तो हुई अल इबादात चिदागे दपारा मौकूफ ले तहारत ते पाकवाले और ब्या सलात नदारंगी सियाम मनासिक द हज और ज़कात गजा से तरतीब वर्कड़े दागे नरू सुबिया मुआमलात दी वली द मुसलमानान मुआमलात आम द कुरान करीम और द हदीस दलान दी आई की ब्याउगत तफसील ले ब्याद दीन द गलबे द पारा और द दीन द नशर इशात द पारा या मादर चाहे तो जिहाद वही ददेव जन इमाम बुखारी जिहादम जिक्र करे ब्याद नबी सल्लम मगाजियम जिक्र कड़ी चा कम कम गजागानी कड़ी ज़्यादा तफसीली अहकाम चाहिए ददे पार इमाम बुखारी मीन्स के किताब व तफसीर रावड़े जो कुरान करीम फाम खलक हासिल किया बदीन माने पोश अये बस आगा मामलात को माकबल वाने मुरतब करी आखिर की ब्यायो किताब जिक्र करो एहतिसाम बिल किताब व सुन्ना मोमिनानो दलील बसी कुरान व सुन्नत फिकम अल्लाह फरमायलु वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। आखिरी ब्या इमाम बुखारी द आखिरी द लकौल द पारा और ख़ासकर जिकम खलक आक़िदे ता नुकसान रसई मुख्तलिफ इतनी नदाई द तरदीद द पारा आखिरी किताब यह हो किताब तौहीद और किताब रद अल जहमिया। और अगर फितन हुडीर दी लेकिन पाक दौर के यो आजिम फितना और मुतज़िला व जहमिया हुआ लेकिन इमाम बुखारी आखिर की आगी तरफ तो खास तारुज़ को अदनूर फितनों जवाबून बमख के हदीसों की तफसीलन उशवल ब मुख्तलिफ वार होती चूँकि दखा बाज़ खल को अक़ीदता शहीद अल्लाह ताला नमूना सिफतून न मनल
ځکه چې دا خو حادث دی الله قدیم ازلی دی نو دیو جن دا صفتونه دا غن دي هغه نمونه هغه صفتونه چې کوم قران کریم او سنت کې راغلي هغه دا نشته بلکې دا تعویلونه کړي ید نشته عین نشته لاس سترګې وغیرہ نشته د دې تعویلات او تحریفات کړي الله کلام یې نه منل دا الله په صفت کې نو ځکه آخر کې د کتاب التوحید کې خو اگر چې دا توحید دلان دی توحید د ربوبیت او دا توحید د الوهیت او دا غي سره توحید الاحکام او دا توحید د اسماء او صفات دیو جن په آخري کتاب کې کتاب التوحید کې ټول حدیث 245 خراوړي چې معلق پائے کې 55 دي الله تعالی نمونه او صفاتونه په کتاب التوحید کې شو ګورئ نا غیر اوړي هغه اسماء او صفات اسماء دي الله تعالی هغه حشل ذکر کړي او کم چې هغه صفات دي چې ته فعلی صفات ویل کی ناغه سلیر ذکر کړي او کم ته چې متشابهات ویل کی کیفیتن اگر چې معنی معلوم دي چې د الله ذات شته نفس شته وجه شته عین شته ید شته اسباح شته نور انداسي د ټول تاسو صفات ثبوتیه وي ادے باب کی صفات سلبیہ اللہ سلور ذکر کړي یو دار چې الله پچا ظلم نکی لا ظلم بلدار چې الله تعالی مخلوق نه دی بلدار د الله ند نشتا شریکی نشتا انو بلدار چې لیس کمثله شی د الله په شان ته ګور هیڅ نشته د الله تشبیه او تمثيل ورچا سن اور کوي دا ټول بری کتاب توحید کی ذکر کرو لیکن آخری امام بخاری کم باب روڑی نو دے کے مرد کی پامو جہمیہ چې قرآن کریم کی چونکہ دا وزن و دا میزان ذکر دے چې دا قیامت پر باندې وزن حق دے میزان حق دے والوزن یومئذ الحق لیکن آج جاہل خلق معتزلہ وس دا منکرین حدیث شریف پر ایزان دا غیو شعر دیو ایدانشت چلتا کتل دا وزن بکی دا تعیلون کی جو وزنہ سے عزت تو قدر ورکول دا مخینو دا فتنی شروع دی امام بخاری پدی آخری باب کی پائیوانی رد کئی بیا دا آخری باب د کتاب دا اول حدیث سره چې انما الاعمال بالنیات دا سره مناسبت ته دغه یو د اعمالو ابتدا د بل انتها ابتدا د هر عمل په شریعت کې په نیت باندې بنا ده چې صحیح نیت وکړي نو انتها چې دا په قیامت کې پته لګي د وزن نو پته لګي چې کوم عمل مقبول له او کوم مقبول نه نو گویا کې ټول دیني په دوه خبرو کې را ون کړي او نیت او اخر کې عقیده د وزن او د میزان نو ذکر کې آیت کریمه د قران کریم راوړې ځکه مخکې تاسو لوستلی چې د تراجم الابواب عقل کله په نفس آیت باندې بنای چې الله فرمایي ونضع الموازین القسط ليوم القيامه ور آیتونه د میزان او د وزن بارک او تاسو قران کې ډېر لولې خدا آیت پکې ډېر صریح ده او بدی کې ستایلم نه چلی
ول الله ځان ته نسبت کی و نضعل موازین اسی وزن خو نه دی ویلې اسی میزان نه دی ویلې مونږ به ګدو بری کو څه تعویل کې چې نه دې تل نه مراد مونږ به ګدو موازین جمع میزان تله کله به ګدو ورځ د قیامت لیکن مینس کې دا میزان موږ سره لګدو الله خپل علم د پاره نه دی ته خو پته ده القسط تفسیر کې تم وایو یا هده کی صفت حذف د ذات موصوف حذف د ذات القسط هغه تلی چې پای کې انصاف دی الله په تل کې انصاف دی یا دې ته مفعول له الی القسط الله عزت انصاف کار کول د پاره ال تول کوم چې تاسو ته پته لګي چې الله به انصافي نه کوي دغه آیت ذکر مختار کړي غوړه کړي بیا په دې باندې عقیده مرتب کړي هدایت مطلب دا دی چې یقینا ټول اعمال د بنی آدم او ټول اقوال د ریبت تللی کی دیکھیں مرد پاشا چې بعض تخصیصات کړي دوی نه تخصیص نشته ټول اعمال او بنی آدم ویلي که کافرانی مشرکانی او که مسلمانانی تعمیم دی او دارنګ قولم کبار نسو کې مفرد دی بمعنی جنس ټول اقوال د دې بنی آدم او ټول ویناګانی د دې بسې وزن بکیږي پر ورځ قیامت او وزن احادیث وبنا درې قسمه شامل دي دې دم شامل دي چې د بعض اعمال او د بعض اقوال تجسد به وکړي شي او خاص جسد بوله ور کړی شي اب الله تعالی بعض احادیث کې داري چې د دې هغه لیکلي رجسټرونه به تل لیکي پانه نو بعض کې داري چې نفس عمل او قول نن خلق هواګانې تلی گیسونه تلی او خخکاری نه کنه ول الله تعالی اعمال او اقوال زموږ نشي تلل چونګه حدیث کې درې وړ قسم شته نو بس حق دار چې الله کې دې شي دا درې وړ قسم سره ته په قیامت کې به وزن کوي زموږ اعمال تول وکي او په دې باندې اختتام د کتابم پرې کوي چاغه طلباء هغه علماء شي دین ذکر کتاب د امام بخاری نه نائب پسې بداغیم هغه مکلف دي په اقوال او په اعمال یو ګورې شستاسو اقوال او استاسو اعمال آیا داغه وزن پنځ الله باندې په قیامت کې شتا او کنيشتا قبولیت شتا او کنيشتا دې اصل کې فکر آخرت وای طلباء او علماء ته توجه ورکړي چې د علم سره سره هر وخت کې استاسو انتحار سي هغه د آخرت فکر دی د امام بخاری طریقه دا چې د ترجمه الباب کې کله د بعض الفاظ تشریح کوي چونکه آیات کریمه کې لفظ قص راغلی قرآن کریم کې داینا ماخوذ دے لفظ قسطاس نو مجاہد دا عبداللہ ابن عباس شاگرد دے امام بخاری تاسو کتاب تفسیر کې ویلي چې د په تفسیر کې اقوال د تابعین راوړي د اقوال د صحابه راوړي چې په تفسیر کې د دواړه حجت دی وای اگر چې بنور تراجمو کې عام محدثین یا اگر چې اقوال د تابعین اب نور اقوال او اعمال کې حجت نه نه امام بخاری تایید او تاکید د لپاره ذکر کړي انت صحابه اقوال چې ذکر کړي آیات ساته چې دا بالکل حجت ته صرف دای څه شرطونه دي څوک چې دین انکار کوي نه ډېر غلط کار کوي ما دې باندې یو کتاب ان شاء الله تیار کا اخري باب پات کړي هغه لمنی اخر غیث الصحابه علی امه الاجابه او دام ثابت کړي د قران او د احادیثونه چې د صحابه اقوال او اعمال حجت دي
خدای په خپل شرطونه باندې دې ذکر مجاهد تفسیر وړي دا تفسیر دا چې قسطاس په قران کریم کې ده وزنوا بالقسطاس المستقيم لکه چې الله اخر کې په انصاف باندې تول کوي نو تاسو په دنیا کې هم تول کوئ مجاهد تفسیر کې ویلي چې قسطاس عدل توي په رومي ژبه کې ور دین دا اخذ غلط دې که چا کړی چې قران کریم کې ګوره رومي لفظ راغلی کله پکې وی فلان کې لفظ پکې حبشي لفظ ده نا قرآن کریم خو بلسان عربی مبین اگو عربی کتاب دے واضح امام شافعی رحم اللہ خپل رسالہ کی پریوانی لوی تشریح کله دا قول غلط دی چې څوک قرآن کې عربی لفظ دا عجمی الفاظ تره ما د دې لفظ مطلب دا دی چې دا لفظ قسطاس خو په عربی کې تلی ته وي او په رومه کې عدل ته وي نمو عربی کې عربی اخلو معنی تلا زینو بالقسطاس معنی خپل تل کو کنه میزان آیا بل فرق بیانی چونکہ قرآن کریم کے د قس ما سوا د مصدر نشواله نو کله اسم فاعل ذکر شوی القاسط اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا او کله ذکر کړي المقسطون ان الله يحب المقسطين نو مقسطین خو انصاف کوونکو ته وي او قاسطون وي ظلم کوونکو ته نو په لفظ قس کې دوه معنی دي چې چل رہے امام بخاری وی دا ویلی شی معنی اهل لغت وی چې قس د اصل ماخذ د مقصد د بارا مصدر راغ لفظ ته وی چې داینه بل لفظ راغستی شي وي نو قران کې مقسطین لفظ چره دا ټیک د قسط نه ماخوذ ده او مقصد ویل کې عادل تا نو مقصد دا چې قسط ویل کې عادل تا کنه لکه دې کې القسط راغله علی العدل لیکن دا قاسطون په څنګه راغی پای کې صحیح قول دار چې قاسطون ماخوذ ده د قسط نه د قاف په زور سره یو مصدر د قسط او بل قسط نو قسط چې ظلم توین عمل القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ظالم خلق شرار جهنم د پاره بخشا کی اوس امام بخاری آخری حدیث ذکر کړي زموږ عادت داو چې ابتداء ما کله مرګرو ته دا کتاب شروع کړو نو خپل سند مې ویلو تر امام بخاری پورې او بیا اخبار حدیث کې امام بخاری هغه سند ذکر کړي نو زما سند د بخاری متعلق دا سند چې بیا ترمذی لپاره هم د زما چې زما استاد او شیخ عبدالرحمن بهبودی